اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو وقاص ته او نن ټاپک زمونږ ده ایکویشنز دکتا. په نننی کلاس کې به مونږ زده کوو چې ایکویشن وای ستا او بیا به مونږه د ایکویشن د سالو کولو طریقه زده کوو. نو ایکویشن چې ده دا زمونږ سره یو داسې سټیټمنټ ته وای چې په هغه کې مونږه یو دوا میتھمیټیکل ایکسپریشنز خایو چې دا د یو بل برابر دي د ایکول ټو ساين په مدد سره. مطلب دا دی چې کله هم تاسو یو دوه ایکسپریشنز وینئ او هغه د یو بل نه په دې ایکول ټو ساين باندې جدا شوي نو دې ته مونږ ویلی شو ایکویشن. اوس د دې کانسپټ د فردر ایکسپلین کولو دپاره به زه یو سکیل والم کوم ته چې مونږ په پښتو کې تله وایو. ټیک ده. څنګه چې دو د ایکویشن تعریف کوي چې د ایکویشن د ایکول ټو ساين نه یو طرف ته او بل طرف ته چې څه پراته دي دا به د یو بل برابري. نو اټ مینز که بالفرض مونږ دا دوه ایکسپریشنز راوالو او د تلې یو سایډ ته او بل سایډ ته مونږ کیدو نو دا تله به په بیلنس فارم کی. ټیک ده. اوس تاسو د اسانتیا دپاره لیټ سپوز چې دا ایکویشن چې دی لیټ سپوز دا د ایپلز په باره کې دی نو x plus 2 apples is equal to 6 apples. وس د دې ایکویشن یو سایډ چې دی دا د x plus 2 apples is equal to 6 apples. اوس تاسو په دې تله کې لیدای شئ چې د دې تلې یو سایډ چې دی دا د دې بل سایډ برابر دی. اوس په ایکویشن کې زموږ سره ویریبلز او کانسټنټس او ایکول ټو ساين. ټیک ده. ویریبلز چې دي دا مونږ زیاتر په الفابیټس باندې ظاهرو سو کې کله به تاسو دا د x په شکل کې نه کله به د y په شکل کې نه کله به د z په شکل کې نه. ټیک ده. نو دا زموږ سره هغه اننون ویلیو چې دا هغه ریپرزینټ کوي. نو دلته زموږ سره دا x چې دی دې ته مونږ ویلی شو ویریبلز دا هغه اننون ویلیو ده او کم نومیریکل ویلیوز چې دي نمبرز چې تاسو صحیح نه دې ته مونږ ویلی شو کانسټنټس او دا چې دی دا د ایکول ټو ساين دی. اوس راځئ چې وګورو چې ایکویشن به مونږه سالو کو څنګه او د ایکویشن د سالو کولو مطلب دا دی چې د اننون ویریبل ویلیو چې دا معلومه کوي. ټیک ده. هر کله چې تاسو ته وایي چې یاره تاسو د ایکویشن سالو کوي نو په هغه ایکویشن کې بس تاسو سره څه اننون ویلیو وي او تاسو نه هغه تاسو نه دا غواړي چې یاره تاسو دا اننون ویلیو چې دا معلومه کوي. اوس د دې ایکویشن د سالو کولو لپاره دوه خبرې به همیشه یاد ساتئ. کله چې هم تاسو ایکویشن سالو کوئ نو مطلب دا دی تاسو د اننون ویریبل ویلیو معلوموئ. نو لاولنۍ خبره خدا ده چې دا کم اننون ویلیو چې دا به تاسو د ایکویشن یو سایډ ته پاتې کوئ. مطلب دا دې سره چې خواته څه دي هغه به د هغې ځیږي نه لرکې. ټیک ده. دویمه خبره دا ده چې د ایکویشن یو سایډ ته چې تاسو یو عمل کوئ هغه به د ایکویشن بل سایډ ته هم کوئ. مطلب دا دی چې دا ایکویشن به تاسو بیلنسډ ساتئ. لکه بالفرض دلته مونږه د سکیل د مثال اغستی دی د تلې په دې ځای کې زما سره دی x plus 2 apples is equal to 6 apples. ټیک ده. اوس که زه ویم چې یاره زه د دې x ویلیو معلوموم نو دا ظاهره خبره ده چې زه به د دې ځای نه دا 2 مڼۍ لر کوم نو الو به ماته پته لګي چې دا x چې دی دا د 100 مڼو برابر دی. خو که بالفرض تاسو د دې ځای نه دا 2 مڼۍ لر کړې نو ستا تله چې دا انبیلنسډ شوه. ټیک ده. ځکه چې اخوا خو 6 اپلز دي ځکه نه تا 2 اپلز لر کړو خو اټ مینز چې تا تله ان بیلانس کړه نو
په اکویشن چې دی به ته همیشه بیلنس ساتي. دا د میتھس رولز دي چې ته به همیشه اکویشن بیلنس ساتي. که ته هر څه چل کې خو دی به ته بیلنس ساتي. نو که ته د دې ځای نه 2 مڼې لرکې نو د دې ځای نه به هم ته 2 مڼې لرکې چې دا واپس بیلنس فارم ته راشي. ټیک ده. نو اوس که تاسو وګورئ 2 مڼې تاسو د دې ځای نه لرکړي او د هغې ځای نه هم لرکړي نو زموږ سره د ایکس ویلیو زموږ سره راووته چې دا ایکس چې دی د څو مڼو برابر دی 1 2 3 4 نو ایکس زموږ سره د 4 مڼو برابر دی. هم دا طریقه چې دا به تاسو په اکویشن باندې هم اپلای کوئ. ټیک ده. اوس لیټ سپوز زموږ سره دا برنی اکویشن دی x plus 2 is equal to 6. ټیک ده. د دې مثال دا غتلی دی. اوس ګوره تاسو ته ما ووی چې اکویشن همیشه تاسو سولف کوئ نو تاسو به ویریبل یو سایډ ته پاتې کوئ د دې سره چې خواته څه دي دا به د دې ځای نه لر کوئ. ټیک ده. نو اوس دا ګوره دا پلس 2 دی. پلس 2 چې دی دا به په څه باندې ختمیږي. پلس 2 سره د پلس 2 نه چې ته ماینس 2 لرکې نو دا دواړه به کینسل شي. خو هلته خو ته تله چې دا یا اکویشن چې دی دا انبیلنس شو ځکه چې تا یو اپریشن دلته وکړو اخوا خو تا نه دی کړی نو هم دغه اپریشن چې دی دا به د بل سایډ ته هم کوئ. ټیک ده. نو ما ماینس 2 د دواړو سایډونو نه لرکو which implies that دا minus 2 plus 2 کټ شو دلته صرف x پاتې شو which is equal to 6 minus 2 means 4. یو بل اگزامپل لولو. لیټ سپوز زما سره بل اکویشن دی چې x plus 10 is equal to 50. ٹھیک ده. وس وای چې دا سولف کوي نو سولف کولو مطلب دا دی چې په دې کې چې کوم اننون ویلیو دا هغه معلومه کوي. نو بیا هغه دوه خبرې دي چې ایکس په یوازې باندې کوئ او یو عمل چې تاسو د اکویشن یو سایډ ته کوئ هغه به بل سایډ ته هم کوئ. نو اوس زه د ایکس ویلیو معلوموم نو د دې نه به زه پلس 10 لرکوم او پلس 10 چې دی ما ته پته چې دی په ماینس 10 باندې لرکېږي نو چې ته د دې سایډ نه ماینس 10 لرکې ټیک ده نو دا ماینس 10 دا اپریشن چې دی دا به ته د بل سایډ ته هم کې ماینس 10 به د بل سایډ نه هم موږ لرکو which implies that دا پلس 10 ماینس 10 کټ شو زموږ سره x یوازې پاتې شو دې سایډ ته او اخوا زموږ سره 50 ماینس 10 means 40 نو زموږ سره x چې دی دا 40 برابر دی. یو بل اگزامپل لولو. لیټ سپوز او دې ځل زه ویریبل چې دی دا هم زه په مختلف الفابیټ باندې ظاهروم ضروری نه ده چې دا د سره x سي دا y هم کېدی شي z هم کېدی شي. لیټ سپوز زه y علم دې ځله y minus 20 is equal to 30. ٹھیک ده. او موږ ته وایي چې یاره دا اکویشن چې دی دا سولف کوي. ٹھیک ده. نو د اکویشن د سولف کولو دپاره بیا هغه دوه طریقې چې وایي به کم ویریبل چې دی دا به یوازې پاتې کې او د ویریبل سره چې خواته څه دي هغه به د هغه ځای نه لرکې نو which implies that د ویریبل سره خواته ماینس 20 دی نو ماینس 20 به په څه باندې ختمي په پلس 20 باندې. ٹھیک ده. نو ماینس 20 پلس 20 is equal to 30. اوس ګوره دلته په دې اکویشن کې تاسو څه چلو کو صرف دې سایډ ته تاسو پلس 20 چې کوم دی 8 کو او د دې لپاره چې دا ماینس 20 ختم شي نو چې پلس 20 دلته 8 کو نو پلس 20 چې دی دا به د بل سایډ ته هم 8 کوئ. ټیک ده. نو اوس ګوره ماینس 20 او پلس 20 دا کینسل شو مطلب وایي زما سره یوازې پاتې شو دې سایډ ته او اخوا شو 30 پلس 20 which is equal to 50. اوس راځئ یو بل اگزامپل والو. صحیح ده.
लेट्स सपोज زمونږ سره یو equation دی 2x plus 3 is equal to 11 ٹھیک ده وس اگین زما مقصد څه دی دلته چې دی وایي چې دی سالف کا نو اټ مینس چې دی د دې ویریبل ویلیو غواړي نو دا ویریبل چې دی به مونږه د ایکویشن یو سایډ ته یوازې پاتې کوو ټیک ده او د دې سره چې خواته څه دي هغه به مونږه د دې ځای نه لر کوو نو د دې دپاره سټپ بای سټپ به مونږ ځو اوس ګوره دلته لاول دا پلس 3 دی دا ته مونږ لر کوو ٹھیک تا نو چې پلس 3 دی نو اټ مینس چې ته به د دواړو سایډونو نه 3 چې دی ماینس 3 چې دی دا به مونږه سبټریکټ کوو ټیک تا نو زمونږ سره به دا ایکویشن داسې جوړ شي چې 2x پلس 3 مطلب د دې ځای نه دا پلس 3 څخه ختموم نو دا به ماینس 3 شي دا اپریشن ماینس 3 اپریشن ما دلته وکړو نو دا به زه اخوام کوم ټیک تا which implies that اوکے پلس 3 ماینس 3 کټ شو دلته زما سره 2x پاتې شو او الته زمون سره 11 ماینس 3 8 اوس دلته زما سره 2 times x is equal to 8 ده ټیک تا زما مقصد لا نه دی پورا x چې یوازې پاتې کینو الو به زمون سره د دې ایکویشن په دې ایکویشن کې چې کم دا اننون ویلیو ده د دې ویلیو به زمون سره راوځي نو دلته وس دا 2 چې دی د x سره ملټیپلای دی نو څنګه چې پلس په ماینس باندې ختميږي نو دې به ملټیپلای چې دی دا به په ډیویژن باندې ختميږي نو دا ایکویشن چې دی لیټ سپوز کده ز دا سایډ ولا ز په 2 باندې ډیوایډ کم ټیک تا نو دا 2 به د یو بل سره کټ شي زما سره به x یوازې پاتې شي خو کته دا سایډ په 2 باندې ډیوایډ کې نو د میثس خدا رولز دي چې تبه ایکویشن بیلانس ساتي چې یو اپریشن ته یو سایډ ته کې نو هغه اپریشن چې دی अब تبل سایډ تم کې نو چې د ما په 2 باندې ډیوایډ کو نو دا سایډ به هم ز په 2 باندې ډیوایډ کوم نو دا 2 او 2 د یو بل سره کینسل شو دلته صرف x یوازې پاتې شو او الته چې دی 2 times 1 equals 2 and 2 times 4 equals 8 نو x is equal to 4 زمون ټاپک د دې एग्जांपल سره اختتام ته ورسېدو په نیکسٹ ویډیو کې به مونږه لږ نور کمپلیکس ایکویشنز چې دی به سولف کوو ټیک تا او که تاسو د دې ټاپک باره کې څه کوېسچنز دي نو هغه ضرور تاسو په کمنټس کې ماته لیکلی شئ السلام علیکم